तेरी जात में हर कमाल है, तेरा नूर बस बेमिसाल है। कुरान तेरा हिदायत की किताब, देता है हर मुश्किल का जवाब। मोहम्मद की सीरत एक मिसाल, बदलती है उम्मत का हाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। ग्रानो कदरमनो मुहतरम औरीदुनको, स्तासु दुआगान मुहताज मोहम्मद दाऊद आबिद स्तासु पदरान खिदमत के हाजिर यम। कदरमनो, जन्नत ततलल आसानम दी औ ग्रान हम दी। आसान खुदा दी چې د رب العالمین په فضل باندې ده، نو الله تبارک و تعالی چې په چا فضل کوي نو د هغه نه څوک تپوس کوونکی نشته دی. او د مسلمان د کامیابۍ دپاره الله پاک وړې وړې خبرې بانه کوي چې دا انسان کامیاب شي او دی جنت ته لاړ شي. ستا یو ورکوټې عمل الله پاک ته خوښ شي نو الله پاک به تا جنت ته داخل کی. خو ګرانه دا ده چې انسان سره به د وړې وړې خبرې حساب کتاب کیږي. د جنت د داخلېدو دپاره د رب العالمین باندې د ایمان راوړلو نه وروستو نیک اعمال دا ضروري دي. کم داسې نیک اعمال دي چې د هغې له وجې انسان جنت ته داخلیږي، د هغې په اړه مې تاسو سره څه باسې نیک اعمال ذکر کړي دي. دا مې درته ویلي چې منځ په نیکو اعمالو کې داسې یو عمل دی چې کم سړی د مانځه پابندي کوي، رب العالمین د دغه سړي سره وعده کوي چې دا سړی به زه جنت ته داخلوم. بیا مې دا هم درته ویلي چې په مانځه کې کوشش دا کوئ چې د فرایض هم خیال ساتئ، د واجب هم خیال ساتئ، د سنت هم خیال ساتئ او د نوافلو هم خیال ساتئ. ځکه آخرت کې به انسان ته د وړې وړې نیکۍ ضرورت راځي. نو چې تا نوافل کړي وي نو که ستا په اعمالو کې څه کمې راځي، رب العالمین به تاله په دې نوافلو باندې پوره کوي. او اسم د بعضې نوافلو متعلق احادیثو مبارکو کې د جنت د داخلېدو وعده کیږي. بعضې نوافل داسې دي چې کم سړی د هغې خیال ساتي نو رب العالمین به هغه له په جنت کې کور جوړوي. لکه مثال په طور څوک چې د سنتو خیال ساتي هغه سړي له به رب العالمین په جنت کې کور جوړوي. د ورځې 12 رکعاته سنت منځ جوړیږي، څه د فرض مانځه نه مخکې څه د فرضو نه وروسته. نو چې کوم انسان د دغه 12 رکعاتو سنتو خیال ساتي، رب العالمین به دته په جنت کې کور جوړ کړي. مخکې مې تاسو ته ویلي چې مونږ ته سنت ډېر سپک ښکاري، همدغه وجه ده چې اکثر مونږ فرایض وکړو د سنتو خیال نه ساتو. نه، سنت هم ضروري دي ګورئ، او ډېر زیات اهم دي. انسان به ډېره زیاته ارمان به کوي چې کاش ما د دې سنتو خیال ساتلی وي نو ښه و. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی ما من عبد مسلم یصلی لله کل یوم 12 رکعتا تطوعا غیر فریضة الا بنى الله له بیتا فی الجنه. کم مسلمان بنده چې په هر ورځ د فرایضو نه علاوه 12 رکعاته نفل یعنی سنت منځ کوي، نبی علیہ السلام فرمایی رب العالمین به دته په جنت کې کور جوړ کړي. دا 12 رکعاته کم رکعاتونه دي؟ امام ترمذی رحمت الله علیه دغه 12 رکعاتو تفصیل بیان کړي چې 4 رکعاته سنت د ماسپښین د فرضو نه مخکې، 2 رکعاته سنت د ماسپښین د فرضو نه بعد، 2 رکعاته سنت د ماښام د فرضو نه پس، 2 رکعاته سنت د ماسخوتن د فرضو نه پس، او 2 رکعاته سنت د سحر د فرضو نه مخکې چې کوم دي. نو دا ټول 12 رکعاته شو. د دې 12 رکعاتو د سنتو چې کوم سړی خیال ساتي، نبی علیہ السلام فرمایي چې بن الله له بیتا فی الجنه،
رب العالمین به دغه سړي لا په جنت کې کور جوړ کړي. قدرمنو عبادات ټول اهم دي، خو بیا په ټولو عباداتو کې د ټولو نه اهم عبادت دا منځ دی. رسول الله مبارک فرمای مفتاح الجنت الصلاة و مفتاح الصلاة الوضوء. د جنت کنجی، د جنت چابی چې د نو هغه ګورې منځ دی، او بیا د مانځه چابی چې د نو هغه اودس دی. یو تاله بغیر د چابۍ نه کلاویږي نه کلاویږي. نو چې دا د منځ چابي در سره نو جنت په کولو کې نو ته به دننه ورشي، او چې نی در سره نو د تالې مخې ته ولاړ اوسه که نه. دا د هغه خلکو دپاره لوی سبق دی، کوم خلکه چې وایي مونږ به الله په خپل فضل جنت ته بوځي. مړه مونځ که کې او که نه کې، نو د دغه خلکو دپاره دا یو واضح حکم دی چې ګورې جنت ته داخلېدل بغیر د مانځه نه کیږي. منځ په عباداتو کې اهم عبادت دی، او نبی علیہ السلام ورته د جنت کنجي ولې ویلې ده؟ د دې اهمیت طرف ته اشاره کوي چې د جنت د داخلېدو دپاره د ایمان نه وروسته د نیکو اعمالو ضرورت دی، او په نیکو اعمالو کې د ټولو نه اهم عمل چې دی هغه منځ کول دی. منځ چې کوم انسان کوي، صرف دا نه ده چې انسان به د دې له وجې جنت ته داخل شي. منځ داسې عبادت دی چې دی کولو سره انسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرتیا هم انسان ته نصیب کیږي. ربیعه ابن کعب رضی الله تعالی عنه د نبی علیہ السلام یو صحابي دی، او وایي زه به د شپې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې وم. ما به د شپې د نبی علیہ السلام خدمت کو، د اوده صوبه به مې نبی علیہ السلام ته ایښوستې، نور د ضرورت څیزونه مثلا مسواک وغیره به مې وله راوړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم به مانه ډیر خوشحاله و په دې خدمت باندې. یو ورځ نبی علیہ السلام مبارک ډیر خوشحاله و، نو ما ته آواز وکړه چې ای ربیعه ابن کعب، ویل زه وله رالم. ویل ما ته نبی علیہ السلام وفرمیل سل، سوال وکړه، څه وغواړه د دین یا د دنیا په څیزونو کې چې څه غواړې د هغې سوال وکړه. دی وی ما ورته عرض وکړه چې یا رسول الله اسألک مرافقتک فی الجنه. ای د الله پیغمبره زه به تا نه څه وغواړم، زه چې تا نه څه غواړم نو په هغې کې د ټولو نه بهترین او خوښ څیز زما دا دی چې څنګه تا سره په دنیا کې ملګری یم، چې دقه شان تا سره په آخرت کې ملګری شم. قدرمنو نبی علیہ السلام په هر اړخ باندې الله پاک ډیر برابر پیدا کړی. چا چې د نبی علیہ السلام سره لږ وخت تیر کړی دی، نو بیا به یې زړه نه و چې د نبی علیہ السلام مبارک نه جدا شي. د مینې او د محبت دپاره چې کوم اسباب دي هغه ټول په نبی علیہ السلام کې موجود و. نبی علیہ السلام له الله پاک حسن ورکړی و، نبی علیہ السلام له الله پاک اخلاق ورکړي. د نبی علیہ السلام مبارک کردار داسې و چې چا به ورسره لږ وخت تیر کنو بیا به یې زړه نه کېده چې د هغه نه به جدا شو. نو دا ربیعه ابن کعب رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما به خدمت کو. یو ورځ راته ووایي چې که څه غواړې وغواړئ. ما ورته چې د الله پیغمبره تا سره په دنیا کې ډېر زیات خوشحاله یم، په آخرت کې او په جنت کې مې ستا ملګرتیا خوښه ده. صحابو د نبی علیہ السلام سره ډیر زیات محبت کو. قدرمنو په زړه کې د نبی علیہ السلام عشق، مینه او محبت پیدا کی، او دا د دین عیسی ده. نبی علیہ السلام مبارک په خپله فرمایي چې ستا ایمان کامل نه دی تر کومې پورې چې ته ما سره کامل محبت ونه ساتې، د خپل مور پلار نه زیات، د خپلو بچو نه زیات، د دنیا د هر یو څیز نه زیات. مونږ په زړه کې د نبی علیہ السلام محبت پیدا کو، مونږ د هغه سره عشق وکړو. دغه عشق به د نبی علیہ السلام د ملګرتیا زمونږ او ستاسو سبب ګرځي. صحابو په زړونو کې دغه عشق و، ځکه ورته رب العالمین په دنیا کې رضی الله عنهم ورضوا عنهم دغه پیغام ورکړی. صحابو نبی علیہ السلام سره د زړه نه مینه او محبت ساته. همدغه وجه و چې بیا کله نبی علیہ السلام د دغه فانی دنیا نه رحلت وفرمایه، نو اول خو چا منله نه. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه توره راویسته چې که چا ووایي چې نبی علیہ السلام دنیا نه تشریف یوړه سر به قلم کم. د نبی علیہ السلام یو صحابي رب العالمین ته لاس اوچت که چې کله خبر شو چې نبی علیہ السلام د دنیا نه رحلت وفرمایي چې ای الله زما د سترګو نظر واخله، ځکه چې په دې سترګو په دې نظر به ما د دواړو کونو سردار ته کتل نو موږ به خوشحالېدو. نن که هغه په دنیا کې نشته دی،
زه په دې دواړو سترګو په نظر باندې څه کوم؟ الله پاک ته هغه نظر واغشت. دا هغه د صحابو عشق او محبتو. نو دا ربیع ابن کعب رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما ورته ووی یا رسول الله اسألک مرافقتک فی الجنه، ای د الله پیغمبره زه ستا ملګرتیا غواړم. وی بیا راته نبی علیه السلام وفرمایل چې دې نه علاوه بل څه غواړې؟ وی ما ورته ووی چې زه همدغه غواړم، بس بل څه مې نه دي پکار، ستاسو ملګرتیا مې پکار ده. وی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل چې زه تا ته ښیم هغه طریقه د کمې په وجه باندې چې به ته په جنت کې زما ملګری کیږي. وی نبی علیه السلام راته وفرمایل فاعنی علی نفسک بکثرة السجود، چې کله دا مرتبه حاصلول غواړي چې ته زما ملګری شي په جنت کې، نو ته په ډېرو سجدو کولو سره زما مدد وکړه. یعنی ته ډېر نفلي منځونه وکړه، ډېرې سجدې وکړه، دعاګانې وغواړه، ستا دا ارزو به رب العالمین پوره کړي. یعنی زما ملګرتیا به تا ته هله حاصلیږي چې ته ډېرې سجدې وکړې او ډېر زیات منځونه وکړې. قدرمنو منځ ډېر اهم عبادت دی. په وړه وړه خبره دا پرېښودل نه دي پکار، او بیا د فرایضو سره سره د سنتو د نوافلو ډېر اهتمام پکار دی. ځکه نبی علیه السلام فرمایي بکثرة السجود، ډېرې سجدې وکړه، یعنې ډېر منځونه وکړه. ځان ته په نښه کوه مه چې بس د ورځې 5 منځونه دي او زه به یې کوم، نه، سنت هم ورسره کوه. د نوافلو ټیمونه دي، نوافل هم ورسره کوه. نو انسان ته د په منځ کولو سره نه صرف جنت به حاصلیږي، بلکې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ښکلې ملګرتیا به او مرافقت او یو ځایوالی به هم انسان ته د مانځه کولو په وجه باندې حاصلیږي. بلکې د دې نه علاوه کم سړی چې د مانځه اهتمام کوي او بیا په خصوصي توګه د جمع اهتمام کوي، دغه سړي ته به رب العالمین په جنت کې ملمستیا ورکوي. دا د بخاري روایت دی، امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړی دی. رسول الله مبارک فرمایي من غدا الی المسجد وراحه اعد الله له نزله من الجنة كلما غدا او راحه. څوک چې د سحر یا ماښام مانځه دپاره جومات ته لاړ شي، رب العالمین به ده ته په هر ځل تلو سره په جنت کې د جنت په کور کې ملمستیا ورکوي، تیاری به ورته. کله چې ته مانځه له ځې، جمع له دې ځان ورسو او جمع سره مونځ کې دقه جمع له تلو په وخت کې الله پاک تعالی په جنت کې یو کور جوړ کړي او هغې کې درله ملمستیا تیاره کړي. بل د دې نه علاوه د مانځه د آدابو سړی خیال ساتي. د مانځه په آدابو کې یو ادب دا دی چې مانځه له رالی او په صف کې کوم ځای کې ځای وي نو هغه ځای کې ودرېږه، خالي ځای ډکوه. بعضې خلکه صفونو کې مخکې ځای نه پرېږدي او وروسته ودرېږي، داسې مه کوئ. په صفونو کې چې په کم ځای کې خالي ځای وي هغه ځای ډکول پکار دي. کم سړی چې مانځه له راشي جومات ته او په جومات کې یو ځای خالی وي، مخکې صف کې یو دی ورغی هغلته ودرېدو، د جومات خالی ځای یې ډک، نو رب العالمین به دته په جنت کې کور جوړوي. من سد فرجة فی صف رفعه الله بها درجة وبنا له بیتا فی الجنه. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي څوک چې د مانځه په صف کې خالی ځای وي او هغه ډک کي، رب العالمین به د دې په وجه د ده درجه موچته کي او دته په جنت کې کور هم ورکي. نارینهو دپاره دا یو مسله ده. تاسو چې کله مانځه له راشئ نو بعضې خلکه د پکي طرف ځان له ونیسي، بعضې خلکه د پیزار طرف ته چې نږدې کوم ځای بس هلته ودرېږي، دی غرض چې بس امام سلام اړی چې بس مونږ بیا د جومات نه بهر وتلي. دا ډېر غلط سوچ دی. د وخت راځه په ړومبي صف کې کښېنه، او بعضې خلکه ناوخته راشي دا هم غلطۍ کوي چې ناوخته راشي او بیا مخکې صف ته د خلکو په اوږو باندې قدمونه اړوي، یو دا هم غلطه طریقه ده. نبی علیه السلام د هغې متعلق فرمایي چې کوم سړی مانځه له ناوخته راغی او د خلکو په اوږو باندې خپې اړوي او مخکې صف ته ځان رسوي، دا داسې ده لکه چې دې ځان ته جهنم دپاره یو لار هواروي، یو پول جوړوي ځان له. مطلب د دې کار په وجه به الله پاک جهنم ته داخل کړي. داسې هم مه کوئ، خو داسې هم مه کوئ چې تاسو راشئ او وروسته پیزار سره خوا کې کښېنئ، یا دغه شان یو صف کې ځای وي هغې کې کښېننئ، دویم صف جوړ کړئ. نه، په کار دا ده چې ړومبی صف اول برابر شي، دویم صف بیا برابر شي، چې کم سړی راځي هغه دې ګوري چې په کم صف کې ځای وي هغه ځای ته دې ځان رسي، هغه ځای دې ډکوي. نبی علیه السلام مبارک فرمایي کم سړی چې په صفونو کې دننه خالي ځای وي او هغه ډک کي، رب العالمین به دله یو خو په دې باندې درجې اوچتې کي
او دویم به په جنت کې د دپاره کور جوړ کړي. پکار دا ده چې مونږ خالي ځای نه ګورو، هغه ډکو. مونځ ډېر زیات اهم دی. بیا بعضې مونځونه چې دي نو هغه د نورو په نسبت نور هم ډېر اهمیت لري، لکه د جمعې مونځ چې شو. نو د ټولو مونځونو اهتمام پکار دی په جمع سره د کولو، خو بیا په خصوصي توګه د جمعې د مانځه اهتمام پکار دی. او بیا د جمعې مانځله د وخته تګ پکار دی. دا نه چې امام بس الله اکبر کوي او ته ورشي او بس چې سلام اړي او ته ترې وځي، نه، د وخته ځه. امام بس خبرې اترې کوي د موقع مناسبت سره د شریعت په رڼا کې، ته به ترې څه زده کړي. نن یو خو مونږ او تاسو ناخبره یو د دین نه، بل کم ځای کې چې خلک د دین نه خبرېږي هغه ځای ته مونږ ځو نه. لکه مثال په طور د جمعې په مانځه کې مونږ ته امام صاحب تقریر کوي، نو هغه راته د روجې متعلق مسائل بیانوي، قربانۍ ورځو کې د قربانۍ مسائل بیانوي، عام ورځو کې مونږ او تاسو ته قرآن او حدیث په رڼا کې معاشرتي خبرې اترې کوي. نو مونږ د جمعې مانځه له داسې ټیم له لاړ شو چې ورګه دویم اذان وکړي چې بس امام الله اکبر کوي چې مونږ هم ورسره الله اکبر وکړو، او بیا چې امام څنګه سلام واړي نو مونږ ترې وځو. نو یو خو مونږ ناپویه یو، او دویم دا چې د پوهې ځای وي هغه ځای ته مونږ ځو نه. مقبره کې مونږ ته امام تقریر شروع کړي. ناول خو زمونږ دا یو طریقه ده چې بس جنازه وکړو ډایرک رازو، او چې کم خلک ایثار شي نو کم ځای کې چې تقریر کیږي هغه ځای ته نه کیني، لرې لاړ شي یو طرف ته کیني. یا نورو ځایونو کې که یو ځای کې څوک د دین مسله بیانوي نو دا شیطانی حرکت دی چې مونږ هغه ځای کې تنګیږو، کوشش کوو چې د هغه ځای نظر پاسو. او بیا بعضې وخت کې خو په مونږ بدې لګي، یاره دا ملا لګیا دی کله به بس کوي. ملا چې لګیا دی هغه تا ته قرآن ښایي، هغه تا ته حدیث ښایي، نو ته د جمعې مانځله چې ځي نو خیر دی دا یو ورځ خپل کار چې دی نو لږ مخکې وروسته که او د وخته لاړ شه. مونږ ته حکم دا دی چې د جمعې مانځله تاسو د وخته ځان تیاروئ. کم سړی چې جمعې مانځله ځان د وخته تیاري او د جمعې مانځله وختي ځي، رب العالمین به دغه سړي ته په جنت کې خپل دیدار ور نصیب کي. دغه سړی به رب العالمین خپل مقرب بنده وګرځوي. دا عادت مونږ جوړ کړو چې مونږ د جمعې مانځله د وخته ځو. مولا علی قاری رحمت الله علیه د مشکات المصابیح شرح لیکلی ده، مرقات المفاتیح، دا شرح لیکلی ده، هغې کې یو روایت نقل کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان اهل الجنة یزورون ربهم فی کل یوم جمعة فی رمال الکافور واقربهم منی مجلسا اسرعهم الیه یوم الجمعة وابکرهم غدوا. دا حدیث ووره قدرمنو، دا یاد کې او په دې باندې عمل وکړي. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي بېشکه جنتیان به د هرې جمعې په ورځ د رب العالمین دیدار د کافورو په یو غونډۍ باندې کوي. رب العالمین فرمایي چې په دې کې به ماته ډېر نږدې او مقرب هغه کس وي څوک چې په دنیا کې د جمعې مانځه ته په اهتمام سره او د وخته ځي. دا حدیث ووره. نبی علیہ السلام فرمایي چې جنتیان به د هرې جمعې په ورځ باندې د رب العالمین دیدار کوي د کافورو په غونډۍ باندې. او الله تبارک وتعالی فرمایي چې په دې مؤمنانو کې به ماته نږدې او مقرب هغه کس وي کم کس چې په دنیا کې د جمعې مانځله په اهتمام سره ځي او د وخته ځي. نو لہذا په هغه اعمالو کې چې انسان په جنت ته داخلیږي یو د سنتو اهتمام دی، بل بالخصوص د جمعې د مانځه د وخته د تلو اهتمام دی چې سړی د جمعې مانځله وختي ځي او د جمعې د مانځه اهتمام کوي، فرایض هم کوي، د هغې چې کوم سنت دی هغه هم پوره کوي. نو په جنت کې به رب العالمین ته هغه خلک ډېر نږدې وي، ملاقات کې به هغه خلک ډېر نږدې وي کوم خلک چې د جمعې د مانځه اهتمام کوي او دغې له د وخته ځي. پکار ده مونږ د جمعې مانځله د وخته ځو او د فرایضو سره سره مونږ او تاسو چې د هغې کوم سنت دی هغه هم پوره کوو. قدرمنو، انسان او مسلمان چې په کومو اعمالو باندې جنت ته داخلیږي په هغه اعمالو کې یو مې تاسو ته د جمعې مانځله د وخته تلل ذکر کړل. بل کم سړی چې د سلام عادت وي د هغه سلام اچوي، په فقیرانو باندې خوراک کوي، د تهجد مونځ کوي، دا درې کسان هم د جنت مستحق ګرځي. رسول الله مبارک په یو موقع صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین ته وفرمایل یا ایها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام. اے خلکو،
تاسو سلام عام کې هر ځای کې سلام کوئ. بل حدیث مبارک کې راځي البادئ بالسلام بریء من الکبر، د کبر نه د بچ کېدو یوه نښه سلام اچول دي. په دنیا کې په لاره باندې یو سړی ځي او د کبر د لاسه سر ښکته کړي یې اوچت کړي او داسې چال کوي چې بعضې خلکه خو ته به ورته سلام وکړي هغه سلام نه اخلي. دا خو د پیغمبر سنت دی، بلکې دې سره کبر د انسان نه ختمیږي، بلکې دا مې درته بیان کړل چې دې سره انسان جنت ته داخلیږي. سلام عام کې هر ځای کې ماشومانو ته سلام، د کور خپلو زنانو ته سلام، زنانه د خپلو نارینهو ته سلام کوي پردو ته نه، دغه شان نارینه د بهر مشرانو ته کوي، همزولو ته کوي. سلام افشو السلام. نبی علیہ السلام داسې نه وایي چې سلام کوي یو بل ته، بلکې وایي سلام عام کې خور کې سلام. دویم و اطعم الطعام، او غریبانانو خلکو باندې خوراک کوي. کم خلک چې غریبانان دي، یتیمانان دي، مزدورکار دي، په هغې باندې خوراک کوي. وصلوا باللیل والناس نیام، او د شپې په داسې وخت کې مونځ کوي چې خلک ودي، مطلب تهجد کوي. دا درې معنی داسې اعمال دي چې کوم سړی د دې خیال ساتي، نبی علیہ السلام فرمایي تدخل الجنة بسلام، دا سړی به جنت ته په سلامتیا سره دننه کیږي. قدرمنو دا خبره په دې حدیث مبارک کې هم ده، خو همدغه شان مضمون د قرآن مجید په سوره فرقان کې څه آیاتونه دي هغې کې هم دا خبره راغلې ده، د هغې نه هم دا خبره ثابتېږي. لکه قرآن کې الله فرمایي سوره فرقان وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. نو دقه ځای کې مفسرین لیکي هم دا خبره ذکر کوي چې مسلمانان چې څومره دي نو د هغوی په صفاتو کې یو صفت دا دی چې هغوی به سلام عام کي، نورې داسې ډېر صفتونه ذکر کړي دي. نو کوم چا کې چې دا درې صفته وي چې هغوی سلام عام کي، په خلکو باندې خوراک کوي او د شپې تهجد کوي، رسول الله مبارک فرمایي چې دا سړی به جنت ته داخلیږي. قدرمنو په دنیا کې د انسان سره وخت شته دی، په کار دا دی چې دی دا وخت دا د رب العالمین په عبادت کې ولګوي. بیا به دی ارمان کوي خو وخت به تیری د سره و بیا وخت نی، بیا به دی غواړي چې زه عبادت وکم خو بیا به دی عبادت کولی نشي. جنت کې به انسان د یوې خبرې ارمان کوي او هغه ده چې کوم وخت د الله د ذکر نه بغیر تیر کړي. لہذا د دنیا دغه مختصر ژوند کې کوشش دا کوي د فرایض هم خیال ساتي، د نوافل هم خیال ساتي. نوافل څومره منځونه دي، دا اوابین نوافل دي، دا اشراق نوافل دي، دا د چاش منځ نوافل دي، دا ټول نوافل دي، د دې خیال ساتي. دی و تاسو ته ډېره زیاته فایده وي. رسول الله مبارک فرمایي من صلی الضحى 12 رکعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنه. څوک چې د ساختي وخت منځو کې د چاشت منځو کې رب العالمین به دته په جنت کې د سرو زرو محل جوړ کړي. نو جنت ته چې داخل شي، جنت کې به تعالی الله پاک ډېر څه جوړ کړي، خو چې په دنیا کې تا نیک اعمال کړي. دغه شان د نورو نوافلو خیال ساتل پکار دي. مونږه بدقسمتي دا ده چې مونږ د فرایضو خیال نه ساتو. نو دا د تجربې خبره د علما فرمایي کم سړی چې د نوافلو خیال ساتي نو هغه ته به د سنتو هغه توفیق الله پاک ور نصیب کوي. څوک چې د سنتو خیال ساتي هغه ته به الله پاک د واجباتو توفیق ور نصیب کوي. کم سړی چې د واجباتو خیال ساتي هغه ته به الله پاک د فرض توفیق ور نصیب کوي. خو که تا نوافل پرېښول نو سبب ور سره سنت هم پرېږدي، چې سنت دې پرېښول سبب ور سره فرایض هم پرېږدي، نو بیا به دې غاړه بنده وي. لہذا د فرایضو خیال هم ساتل پکار دي، د واجباتو خیال هم ساتل پکار دي، د سنتو خیال هم ساتل پکار دي. او دې سره سره چې کله د نوافل وخت راځي، کار وخت سړی نشي کولی، کله کله دی کوي، خو د نوافلو هم اهتمام پکار دي. بیا په دې فرض منځونو کې ما وړاندې تاسو ته یو خبره کړې وه چې مازیګر منځ دا ډېر زیات اهم دی. او په دې نوافلو کې بیا د مازیګر منځونه مخکې یو 4 رکعاته سنت دي چې هغې ته سنت غیر مؤکده وایي، نوافل دي. دغه هم ډېر زیات اهم دي. چا سره چې وخت وي مونږ ته دا پته هم نه لګي چې د مازیګر منځونه مخکې 4 رکعاته نفل مونځ هم شته، سنت مونځ هم شته، او د مازیګر منځونه مخکې هم 4 رکعاته سنت شته دي، خو هغه غیر مؤکد دي. څنګه چې د ماسپښین منځونه مخکې 4 رکعاته دي نو درجه هغه شان نه ده، هغه نه ضروري هم نه دي، ځکه هغه مؤکد دي یعنی ضروری دي. دا غیر مؤکد دي یعنی هغه شان ضروری نه دي،
خو د ثواب نه خالی نه دي چې چا سره وخت وي د مازدیګر مانځه نه مخکې د دغه 4 رکعاته سنت غیر مؤکد مونځ کوي. کم سړی چې په پابندۍ سره د مازدیګر فرض نه مخکې 4 رکعاته سنت غیر مؤکده مونځ ادا کوي، په حدیث مبارکو کې د دغه کس لپاره د جنت خوشخبری راغلی ده. رسول الله مبارک فرمای من حافظ على 4 رکعات قبل العصر بنى الله عز وجل له بیتا فی الجنه. څوک چې په پابندۍ سره د مازدیګر د فرض نه مخکې 4 رکعاته نفل دغه سنت غیر مؤکده ادا کوي، رب العالمین به دته په جنت کې کور جوړ کړي. نو دغه مونځ مونږ او تاسو ادا کوو، که هر وخت نه کله کله ادا کوو خیر دی، خو مونږ او تاسو دغه مانځه خیال ساتو نو رب العالمین به مونږ ته هغه اعمال را نصیب کی کوم باندې چې انسان جنت ته ځي. نو د جنت د تلو لپاره چې کوم اعمال ضروری دي ما تاسو ته شروع کړي، په هغې کې یو عمل هغه د مازدیګر د مانځه نه وړاندې چې کوم 4 رکعاته غیر مؤکده مونځ دی دغه کول دي. نو مونږ انشاءالله د دې اهتمام کوو، که هر وخت نی نو کله کله دا کوو، ځکه چې دا بیخي ایرو نه چې کم از کم ځان خو ته خبر کو چې او دا منظم دا فایدهمند سیز دی او اهم سیز دی، په دې به انسان جنت ته ځي او الله پاک بوله په جنت کې په دې په وجه یو خاص کور جوړوي. قدرمنو د ټولو خبرو خلاصه دا ده چې مونږ د ایمان راوړلو نه وروسته د نیکو اعمالو اهتمام کوو، دې دپاره چې رب العالمین مونږ جنت ته داخل کی او په جنت کې زمونږ دپاره لوی لوی درجې بالخصوص ته رب العالمین ملاقات را نصیب شي. د پروګرام وخت پای ته رسي انشاءالله العزیز، تاسو سره په نورو پروګرامونو کې د آواز په لار دغه ملاقات کیږي. تر بل پروګرام درنه اجازه اخلم چې هر ځای کې ښاد آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان. तेरी ذات में हर कमाल है, तेरा नूर बस बेमिसाल है. कुरान तेरा हिदायत की किताब, देता है हर मुश्किल का जवाब. मोहम्मद की सीरत एक मिसाल, बदलती है उम्मत का हाल.